درې مداله چې په الکترون کې دومره سوچ او فکر چا پیدا کړی دی چې د اټم د بقا ساتلو لپاره د پروټون او نیوټرون د حفاظت لپاره دا په 1000 کیلومتر فی سکند رفتار سره ګرځي چې د دې توازن خراب نشي. ځکه که چېرته د ده رفتار کم یا زیات شي د توازن خرابېږي. دغه شانته کې څلورم نمبر ده اټم ولې خپله بقا ساتي، ماده خپله بقا ولې ساتي، څه وجه ده، د دې څه علت دی؟ دا اعتراضات د دې جواب دی موږ له ملحدین راکړي. ځکه په کائنات کې د هر یو څیز دپاره د یو علت موجود دی. دا لپټاپ زما مخې ته پروت دی، د دې خپل علت دی. دا ډیسک دی، د دې خپل علت دی. د هر یو شي علت موجود دی. د دې مادې چې دوی د خپله بقا ساتي د دې څه علت دی. پته ولګېده چې د ده څه علت شته دی، د ژوند مقصد معلوم دی. داسې نه ده چې وروره خود به خوده دې هر څه کېږي، او داسې نه ده چې وروره بس د زناورو غونده کې به پیدا کېږي او د زناورو پوه شوې که نه. پنځم نمبر دا دی د مادې دپاره 3 اجزا دي، دا پروټون، نیوټرون او الکترون. نور ولې نه دي، زیات ولې نه دي مولوي صاحبانو؟ دا اعتراض یو انګریز فلسفي هم کړی د خدای په وجود باندې. هغه وایي بهی د مادې دا 3 اجزا ولې دي؟ په کار دی 5 شپږ وي چې دا پروټون دی او نیوټرون او الکترون دي. دا په دې خبره باندې دلیل دی چې د ده وروسته طاقت موجود دی چې هغه زمونږ رب دی. دغه شانته کې بل الکترون چا پابند کړی چې دا همیشه په 1000 کیلومتر رفتار سره رفتار کوي. وایي دا 500 ولې نه کوي یا 1500 ولې نه کوي چې فطرت دا خو ستا چې خوښه نو ته به یو چارجر پر مثال وبلګې یا موټر سایکل باندې روان یا ډرایوینګ کې خو ستا خوښه ده که 100 کیلومتر کې ځي او که 120 او که ته وایې چې خود به خوده یو جاز کې کښېنه چې خود به خوده دې وروره دا په 800 کیلومتر ځي. دا جاز خو کله ناکله خرابېدی شي که نه. دوی وایي ښځه نن سبا خو دوی به دا اعتراض وکړي، دوی به وایي چې زه جاز بس نن سبا وروره ګاډي کې کښېنه او صرف پکې نقشه کلیک کا او بس زیته به دې ورسوي چې 100 کیلومتر وی بس کلیک کا ټیک شوه. دا کلیک کول خو دې وکړه که نه، نقشه خو دې پکې فټ کړه که نه. دا موټر خو چا جوړ کړی دی که نه، دا خود به خوده جوړ شوی دی. دا ماده خو به چا جوړه کړي که نه چې دا الکترون 1000 کیلومتر رفتار سره ګیر چاپېره د مادې نه ګرځي. دغه شانته کې ملحدین د انسان نه هم عبرت نه اخلي.